وسلم عليهم وعلينا. او بچ کې د هر قسمه شرورونه سلامتیا راولي، سلام اولیږي په دوی باندې او په مونږ باندې تسلیما کثیرا، په سلامتیا ډېرې سره. تاسو په پوه شئ هلکه خطبو کې ډېرې خبرې اترې په هر لفظ کې، خو مونږ دا خبرې نه کوو، اصلي مقصود ته به ځان رسوو. څنګه هم خوښه ده. وبعد پس د دې درې امورونه فإن أعظم العلوم مقدارا، ډېر لوی په دې ټولو علومو کې د مرتبې په لحاظ، وارفعها شرفا ومنارا، او ډېر اوچت په دې ټولو علومو کې د عزت په لحاظ، ومنارا او د مرتبې په لحاظ علم التفسیر دی. په دې ټولو علومو کې علم التفسیر اعلی ارفع دی. دا ولې؟ ځکه د دې موضوع کلام الله دی، او کلام الله دا په ټولو څیزونو باندې د ټولو خلکو په خبرو باندې اوچت دی، ځکه د بادشاه خبرې د خبرو بادشاهانی کړي. کلام الملوکی ملک الکلام، کلام السادات سادات الکلام، او عادات السادات سادات العادات. نو ځکه علم تفسیر په ټولو علومو کې اوچت. حاز باندې د علم کلام موضوع څه ده؟ ذات الله، د خدای ذات. جواب دار چې نه، د علم کلام موضوع ذات نه دی، د علم کلام موضوع معلوم او موجود دی. او کچر ذات شي نو بیا د علم تفسیر موضوع کلام دی، کلام الله دی، او کلام الله کې د ذات او توحید او صفات ټولو نه بحث کیږي. کلام الله کې دا ټول ذکر دی. نو د علم کلام موضوع چې دا یو جزئی شو د موضوع د چا، یو فرد څه د موضوع د علم تفسیر. نو علم تفسیر ځکه اعلاش. الذي هغه علم تفسیر هو رئیس العلوم الدینیه، چې د ټولو دینی علومو سردار دی. همدارنګه د تفسیر نه بغیر بقا د علومو نشته او د دین. ومبنا قواعد الشرع واساسها، او بنا د شرع د قواعد و اساسها، او بنیاد دی د دې. لا یلیق لطاعتی، وز به تفسیر سوک کئی، سوک به تفسیر سره به تعلق سوک ساتی. لا یلیق لطاعتیه والتصدی للتکلم فیه، لایق نه دی لطاعتیه ورتلو د دې تفسیر ته او مخ اړول خبرو کولو ته په دې تفسیر کې، الا من مگر هغه چاته لایق دی برع فی العلوم الدین کلها، اصول د دې علوم او فروع، که اصول دی او که فروع دی، ټولو کې فائقی. وفاق فی الصناعات العربیه، او فائقی په ټولو عربي عالی علومو کې، والفنون الادبیه، او په ټولو ادبي علومو کې، اقسامو د ادبي علومو کې، بانواعها سره د ټولو قسمونو، په دې ټولو کې ماهر نو الب تفسیر سره وابستګي پیدا کوي او هغه ته به مخ اړي. نو څه ضرورت چې ما تفسیر ولیکو، ولطالما احدث نفسي، دې ځای به سبا ووایو. صحیح ده ان شاء الله. دا څه کو چې سبا بس دا شی ختم کو او سورۃ فاتحه ته ورسو.